کې الله رب العالمین مترشي وایي چې زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة وې دې خلکو ته محبت د زنانو او د بچو او د خزانو دغه رنګ د اسونو او د سرو سپینو دا ورته خوښ شوی چې زما د زنانم په نکاح کې زما د بچی می زما د سره د سرو سپینې می دغه رنګ حیوانات او جایدات هم د زما سره یي فالله مونږ ته فرمایي ذالک متاع الحیات الدنیا اے انسانانو دې په زړه متړئ دې په مقص کېږي بس خدا ژوند د دنیا له وبس تیریږي او ختمي او والله عنده حسن المآب الله رب العالمین ته د ورګرځېدلو ډېر ښایسته شیان دي جنتونه دي او باغونه دي حورې دي او غلمان دي راشه په دنیا باندې څه کې او د دقې تجربه هغه به ځان وسپاره تاسو وګورئ مفسرین د دې آیات ډېر ناشنا تشریح کوي وکړه چې ماشوم ځوانۍ ته ورسي د هغه ټول خواهش او مینه محبت یې دی بچې زما یې وخت وي او ما سره په نکاح کې وي او زما ورسره زندگی تېرېدلې وی چې کله الله نکاح ورکړي او دغه رنګه ښځې هم پیدا شي بې مینه او محبت دا چې اوس مې د دې ښځې نه یو بچی به زما ورسره زندگی روانه وي او د دې ښځې مې ورسره روانه وي وی چې کله الله بچی هم ورکړي او بچی پیدا شي نو اوس به ارمان دا دی چې والقناطر المقنطره دسه خزانه وی چې هغه د سرو سپینو نه ډکې وي او ما سره په دې کور کې پرتی وي زما خزي او بچو د هغې نه خرچه کوله وکړه چې هغه پیدا کی نبی وی من الذهب والفضه اوس خو په دې کور کې سرو سپینم پراته وي دغه رنګ مالم پروت وي او ما د هغې نه پیسې لګولې او دغه رنګ د خزي مې وګانم د دې نه اچولې وکړه چې د اسرو سپینم پیدا کی او تکړه شي به ارمان دار چې والخيل المسومه والانعام اوس خو په دې کور کې یو خسته اسم ولاړ وي موټرم ولاړ وي او دغه رنګ یو قوم وي چې هغه نم پیدا اخیستل او د هغه سودا او ماسته چې هغه به خوړلې وکړه چې د اسنم پیدا کی دغه رنګ غواګانی او وزین پیدا کی نبی ارمان دار چې والحرس د دې لپاره د پټیو د کولم ضرورت دی چې دام د دې لپاره پیدا شوی فالله وی ذالک متاع الحیات الدنیا اے انسانانو ګره دا ژوند د دنیا دی دا ختمېدونکی دی او دا بقا نه لري ضرور به یو ورځ د دې نه چې هغه بیزي او ته به رسختی او به ویری چې والله عنده حسن المآب الله رب العالمین سره ډېر ښایسته څه دي هغه څه دي چې هغه سترګو نه دي لیدلي وګونو نه دي اورېدلي او په زړه کې د هغې وسوسه نه ده تېره شوې راشه د هغې دپاره خواري هغه به وکړه